مینوالو یوه لور راپاسي او د خپل د یار په سر باندې خپله سکه مور قتل کوي. دا اخر ولې دا څنګه زمانه شوله چې خلک راپاسي او خپلې میندې قتل کوي. مینوالو مکمل ټول تفصیلات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ او سکپ یې نه کوئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ او چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ. هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي. مینوالو په صوابۍ په ټوپۍ کې دا واقعه مخې ته راغلې ده. سکه لور یمن ډېره بېدردۍ سره قتل کړې ده چې بهار بیبي دغه ګناه وه چې خپل لور سره موبایل ګیر کړلو او خپله لور یار نه د خبرو کول نه یې منې کوله خو لور یې زړه صبر نه کولو او دی یې غوښتل چې زه یار سره بار بار خبرې کوم او مور یې ویلې چې نه موږ یو پښتانه خلک یو موږ ډېر حیا عزت والا خلک یو او موږ نه غواړو چې ته دغه شانتې غلط کار وکړې خو د لور دماغ کار ونه کولو او لور ته د پلار تمانچۍ په کور کې پرته وه راولې خپله مور ویشتله. د هغې نه بعد بیا چاړه په کور کې پرته وه او په چړو یې نیغه ووهله او د هغې نه بعد د خپل د کور نه دا یمن د خپل کور نه وتښتېدله او خپل یار ارشد ته یې ټلیفون وکړو چې د په پنډۍ کې کاروبار کولو او ورته وویلې چې ما خو خپله مور دغه شانتې قتل کړله او مور مې نه رضا چې زما واده تا سره وکړي او بس ما خپله مور دغه شانتې قتل کړله او غواړو چې دواړه یو ځای زندګي تېره کړو. نو ارشد وویلې چې یعنې ما خو نه غوښتل خو چې دې دومره پښتو وکړله او د کور نه راوتښتېدله نو بیا ما هم غوښتل چې اوس دا زه ځان سره وساتم. نو ما زه هم کلي ته نه شوم وتلی صوابۍ ته نو به جانګیري پورې ورپسې ورغلم او جانګیري کې مې یو بل ته پته وښودله او د هغه ځینه مې راوچته کړله خپل د خور کور کې پرېښودله او لاړمه لاهور ته. د دې د ټلیفون ټول ډیټیل یې راویست. لار په تمانچه باندې خپله مور قتل کړې ده او په مړو کې په چاړه باندې وخړې ده. ارشد اقبال او د ایمن دواړه اوس ګرفتار کړي دي. مینوالو چې دوی ته دې کومه سزا ورکړي من سره خپله رایې لاندې په کامنټ کې شریکه کړئ چې زموږ د عزتمن نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.